سلامونه دوستانو د یو نوې ویډیو سره بیا ستاسو مخاطب شم. ویډیو سکیپ کوئ مو ویلاګ را سره پوره ګورئ، ان شاء الله ډېر خوند او مزه به هم ترې واخلئ او ان شاء الله د کریلې او د قیمې سبزی پخولو چل به هم زده کړئ. نو ویډیو را سره پوره وګورئ. په الحال هم اوثیم مارکیټ طرف ته روان شو. په سعودي عرب کې چې کوم غټ مارکیټونه وي نو هغه طرف ته روان شو او ځان له قیمه راخلو. کریلې را سره په کمره کې پرتې وي، هغې ته مو کس لګیا که چې ته دا کټ کوه او موږ د له قیمه دستې کې را رسو. نو بس روان شو، بار راووتو. زموږ نه اوثیم لږ لرې دي، د ډېر سفر نه بعد دا یونیورسټي پکې هم راغله. دا د خمیس مسجد غټه یونیورسټي ده، زموږ خوا کې ده. دې ته موږ پیاده هم روځو، خو پیاده وخت ډېر لګي. نو بهر کې په ګاډي کې رالو، دغه د اوثیم مارکیټ ته راورسېدو. بس ګاډي مې پارک کړه، راکوشو. ماما مې مخکې ده او زه ورپسې یم. بس تازه فروټ پراته دي. دې ځای نه مې یو شاټ واخیسته. اخوا دې خوا مې کیمره ځکه نه شوه نیولې چې زنانه هم وي او ممنوع وي داسې ځای کې کیمره. بهر کې مونږ غوښې پسې راغلو، قیمې پسې. نو بس د غوښې پیلینو له رالو او پیلینه غوښه هم پکې خوښه کړه او صاحب ته مو وویل چې بس دا راله دستې کې قیمه کړه. نو بس هغه وتلله او بس دستې کې ماشین ته ور واچوله او بل طرف ته یې د قیمه راوویسته او ډایرکټ یې پلاستیک ته وکړو، ما ته یې لاس کې راکړه. نو بس دغه قیمه وه 1.5 کیلو. واپس د خپل کمرې طرف ته روان شو. دا زموږ خوا کې پټرول پمپ هم دی، وړوکی شان بازار زموږ خوا کې، ځکه زموږ دا ځای غریزه علاقه ده، لږه شړه ده. نو بس موږ خپل طرف ته را روان شو. ماښام اذانونه هم شوي. موږ وی چې کمرې ته ځان ورسوو او مونځ هم وکړو، ځکه چې د ماښام وخت ډېر نږدې وي، مونځ دستۍ کې کول پکار وي. زموږ طرف ته موږ راکوشو د مین روډ نه او بس دغه زموږ د مزرې په خوا باندې را تېرېږو. دا وړوکې شانتې مزرګۍ زما سیر شوې ده او بس دلته مو ډایرکټ ګاډی پارک کړ او چې د ګاډي نه راکوشو نو دننه بل صاحب لګیا و، هغه کریلې کټ کولې. بس دستۍ کې جمع تیاره او بس مانځه باندې ودرېدو چې مونځ مو وکړو. بس بیا ورسره زه هم کېناستم. نو پیاز ټماټر مرچکي چې څه کټ کولو هغه هم کټ کړل، ځان ته مر سره ریډي کړل او مونږ سره چټو نشته نو اوږه او ادرک چې کوم دی هغه هم ورته په جوسر باندې ووال. نو دا هر څه مکمل ریډي دي او بس پریپان او پتیلې ته مو غوړي ور واچول. یو طرف ته به قیمه او تړکه کوته، بل طرف ته به په دې غوړو کې پریپان کې دا کریلې چې کومې دي دا به لږې پخو، نه دې نه به دا تریخوالی لږ شانتي وځي. دې بلې پتیلې ته مو سره پیاز هم واچول، دې کې به تړکه تیارو او ورسره به ورته قیمه سره کوو. نو بس بیا اسانه شي. نو به دې طرف ته پیاز هم ګرم دي او هغه طرف ته په کریله هم بس لړو را لړو انشاءالله نږدې دي. بس بل طرف ته هغې ته قیمه مې ما ور واچوله د خیره سره انشاءالله چې بس کار را نږدې. نو بس د ډېرې خوارۍ نه بعد دغه هر څه تیار کړل. تاسو ته به ښکاري چې بس بیا هم پکې اوږه هم ور واچوله قیمې سره، ځکه چې خوند یې ښایسته شي. او بس بیا هم پې کریلې ور واچولې. نو بس کریلې مکمل ریډي دي. لږ شانته سات لم پې سر کېښوده او بس بیا مکمل روټۍ ریډي وه. بل یو ملګری هم راغی، هغه ځان سره چاولې راوړی او بس کېناستو، روټۍ مو خوړله، ډېره مزه یې وکړله. تاسو هم را سره کمنټس کې شریکه کړئ چې تاسو د ویلاګ د کتلو نه څه خوند او مزه واخیسته که نه. لایک او کمنټس ضرور کوئ. موږ چې دا دومره خواري کوو د ستاسو دپاره کوو، نو ستاسو نه په لایک او کمنټس باندې هېڅ هم نه ځي. نو تاسو را سره خپله رایې په کمنټس کې ضرور شریکوئ. ملاویږو به انشاءالله په نیکسټ ویلاګ کې. دا اوس دپاره د الله په امان.